السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما د بابر اعظم دا چیټ لیک شوی د دا چیټ د پی سی بی چې کم سی ای او د هغه سره کړی دی. دا چیټ ای آر واي ولا لیک کړی دی. شعیب جټ شو، وسیم بادامي شو، په هغې باندې بعد کې خبره کوو. خو تاسو له پته چې یو څو ورځې مخکې راشد لطیف په پی ټي وي سپورټس باندې دا بیانیه جاري کړې وه چې د بابر اعظم فون کالز چې کوم دي د زکا اشرف نو چتی، د پی سی بی چیرمن زکا اشرف دغه کالونه نو چتی. د افغانستان شکست نه پس دا خبره ډېره زیاته په سوشل میډیا هم ورلوه. په لایو دا کم زموږ چې نېشنل ټي وي چینل د پی ټي وي سپورټس په هغې باندې راشد لطیف دا خبره کړې وه. چونکې دې حقیقت څه دی، ځکه زموږ چې کم کلاړیان دي پاکستان کرکټ ټیم کم کلاړیان دي په انډیا کې موجود دي، یو خو پرفارمنس دغه رنګې نه میچز بایلي، بل زموږ دا میډیا چې کومه ده هغې په هغې باندې دومره تنقیدونه دومره دروغ ور باندې ورچوي چې مطلب یې ذهني دباو ښکار کړي دي. اوس راشد لطیف دا خبره کړې دې حوالې سره تاسو دا چیټ وګورئ. جي بابر اعظم وایي چې ما بي سی بي لاړو چیرمن ته اړو کال کړی نه دی، او بل چیرمن زکا اشرف هم پرون شعیب جټ سره په ایروای نیوز باندې یو انټرویو کړی چې کې هم دغه ویلي دي. زکا اشرف ویلي چې مال بابر اعظم کال نه دی کړی، او که کال مال کړی مو ما به اوچتولو، خامخا مې اوچتولو. زموږ د ټیم کپتان دی، که پرفارمنس یې هر څنګه دی، خو که هغه مال کال کوي زه به ضرور دغه کال اوچتوم. که د شپې راله کوي، که هر ټایم کوي، زه به دغه کال ضرور اوچتوم. خو هغه مال کال نه دی کړی. اول ته بابر اعظم هم ویلي چې ما زکا اشرف ته کال نه دی کړی، کال به زه ولې کوم. او زکا اشرف هم دا ویلي چې بابر اعظم ډایرکټلی ما سره څه کار نشته، به مال کال ولې کوي، او که کوي هم زه به اوچتوم کال. لکه هغه مال ډایرکټلی وایي کال کولی شي نه. د دې دا انکشاف چې کوم دی دا د پی سی بي ته چا څوله چې کوم چیټ ښکاري که نه، نو دا د بابر اعظم او د پاکستان کرکټ بورډ سی ای او ترمنځ شوی. دغه سی ای او نوم ما نوسیر شو، سلمان نصیر که څنګه نوم یې دی، سلمان نصیر دی د ما خیال. د دې دواړو ترمنځ را چیټ شوی دی، تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. اوس دا چیټ سکرین شاټ چې کوم دی یا زکا اشرف دی سلمان شعیب جټ ته ورکړی دی، وسیم بادامي له، یا چې کوم دی همدغه سی ای او د پاکستان کرکټ بورډ چې کوم سی ای او دی هغه ورکړی دی. نو دی په لایو دغه کې ایروای نیوز باندې لایو چلولی. یو خو دا پرون چې کوم هغه ټایم څه ټایم چلولو شو کې، نو هغه ټایم اصغر علي هم په هغه شو کې ناست، هغه ته تپوس هم وکړو چې تاسو خو دا سکرین شاټ وښولو په خپل سکرین باندې، آیا د دې اجازت مو بابر اعظم نه ایستلی که نه؟ نو وسیم بادامي ورله وایي چې نه جي دا خو زمونږ کار دی، مونږ خو صحافیان یو، مونږ له خو چې په لاس څه راځي به مونږ عوامو له شو کوو جي. نو دا پرسنل چیټ صحافي له نه دي په کار چې دا چا پرسنل چیټ دې چیټ کې څه دومره غټه خبره نشته، خو یو قسم له بابر اعظم زمونږ مطلب د پاکستان کرکټ ټیم کپتان دی، یو ډېره غټه عهده ده ورسره، مطلب په دنیا کې عزت دی. او د هغه داسې چیټ په نېشنل ویډیو باندې تاسو به چېرته د ویرات کوهلي چیټ داسې چېرته نه کتلی چې د انډیا میډیا به یې راوچته کړي، یا به تاسو د روهت شرما، یا به تاسو د انګلینډ کپتان جوز بټلر، یا به تاسو د بنګلادیش د کپتان، یا به تاسو د افغانستان د کپتان داسې چېرته چیټ ونه وینئ چې لیک شوي. نو یو خو دغه غلطي کړې شوې. اپډیټ خو الویز تاسو له معلومه ده یو صحافي دی چې بابر اعظم پسې همیشه د کم سر نه شوی دی، ایروای سره کار کوي، دا ټول وسیم اکرم دی ګروپ دی. د خبرې مقصد مې دا و چې یو خو کال نه دی شوی، یو زموږ چې کوم د زاړه کرکټران دي بس کینی د خپل تنخوا دپاره، یا د ایروای چې کوم چینل دی د خپل ریټینګ دپاره څه ناسه کلاړیانو پسې وایي چې له ذهني ټینشن ورکوي، او داسې خبرې کوي چې هغه حقیقت هم پکې نه. لکه اوس زکا اشرف هم وایي ما ته کال نه دی شوی، بابر اعظم هم وایي ما ته کال نه دی کړی. راشد لطیف ګوره د پاکستان کرکټ ټیم دونه زوړ کلاړي پاتې شوی دی، ته د ځانه دا خبره داسې په ایروای نیوز باندې چلی چې مطلب په ایروای نه سوري په پی ټي وي سپورټس باندې په شو کې هغه ویلي دي چې د بابر اعظم کالم زکا اشرف نو چتی. نو دا چې اوري او نور دا خبرې اوري، نو یو خو د هغې پرفارمنس دغه رنګ دی، او بل داسې قسم خبرې چې اوري نو خامخه پرفارمنس ورسره نور هم خرابېږي. نو دا دې حوالې سره اپډیټ شو. ډېره زیاته مننه جي.